موږ معافي غواړو د الله د رضا دپاره. خاص به مې دا وي، هیله به مې دا وي چې تاسو به هم د هغوی په پښتني غیرت، د هغوی په مسلماني طریقه دا ټوله جرګه مرګه چې په دې کې سیدان هم سه موږ راغلي یو، باید دا زموږ جرګه او دا زموږ ننواتې او دا زموږ معافي قبوله کړي. حاجی مولوی صاحب جوړ په خیر. السلام علیکم. حاجی آقا جوړ په خیر. محترم جناب زوی جوړ په خیر. محترم جناب محترم جناب. السلام علیکم. یا علیه السلام ته فرمایي صلی الله علیه وسلم که یو مسلمان د بل مسلمان په مابینځ کې جګړه وسول او مسلمانان راولاړ سو د دې مسلمانان مابینځ کې روغه او سوله جوړه کول، دغه روغه کول و الله جل جلاله ته د نفلي روزې، د نفلي خیرات، د نفلي نوافل د دې ټولو څخه الله ته دغه عمل قبول او مقبول دی. د انسان هسې یو غلطي وشي نو د دې غلطۍ په بابت موږ په خپله دا د مرکزي تنظیم تاجران په حواله، د موبایل اسوسیشن په حواله یا د دکانداران د خوا چې پر موږ باندې یو ذمه داري دي، دا ملګري راغلي یو، حقیقتا هم په ډېر خواشینه یو او دا اوس چې موږ راغلي سره در دغه فریقه پورې دا د چا څه چې دا خطا سوې ده، دا د چا څه چې دا بد سوي دي، تاسو یقین وکړئ چې موږ ستاسو مخ ته ولاړ یو. زموږ د ګردو سترګې مځکه ته دي، زموږ د ګردو سترګې ښکته دي. نو موږ په پښتني غیرت، په پښتني ایمان او الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو، موږ تاسو کلمه وایو، موږ په ډېر صدق سره باندې او په ډېر پښیماني باندې راغلي دا ټوله ملګري چې په دا کې هغه فریق هم شته، زما سره دغه شاهجان کاکړ صاحب، د غوث الله بایي، دا باریداد ماما چې د برای راسي حقیقتا هم دغه باریداد او غوث الله خو برای درې بجې پورې په تاڼه او په دا په نن د غرمې راسي بیا موږ ورسره په منډه یو. نو موږ دا راغلي یو چې موږ په ډېر صفا زړه باندې موږ راغلي د دا کوره څه چې دا څه خلک ناست دي یا چې دا کوم خوږ انسان دی یا د هغو د مشرانو څه یا د هغو د کشرانو څه موږ معافي غواړو د الله د رضا دپاره. خاص به مې دا وي، هیله به مې دا وي چې تاسو به هم د هغوی په پښتني غیرت، د هغوی په مسلماني طریقه دا ټوله جرګه مرګه چې په دې کې سیدان هم سه موږ راغلي یو، باید دا زموږ جرګه او دا زموږ ننواتې او دا زموږ معافي قبوله کړي. او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل جلاله د آخرت په ورځ هغه چاته ډېر ژر عفو کوي، زدی په دنیا کې مسلمان ته ډېر ژر عفو کوي. موسی علیه السلام د الله سره ملاقات دی، الله ته وایي الله ستا کوم بنده ډېر خوښ دی؟ الله خذ العفو. که یو مسلمان و بل ته عفو کول او دا یې په وس پروزه داسې د خپله بدله اخیستی سم د عفو ورته وکړ، الله ته دغه عفو والا ډېر خوښ دی. نو موږ اوله واره کوم درېمان راغلي وو، مشران راغلي وو د انجمن د طرفه څخه او د دې کور ودانۍ وایي په دې کې دی پل اخیست، دی فیصله یې وکړ او بیا د کور د طرفه که بشیر خان دی که د ده کورنۍ ده د دې ټولو موږ شکریا ادا کوو، خواست دا کوو که یو فرق دی که بل فرق دی چې تاسو هلته داسې د دوو ورورګلوۍ قرآن وایي چې ټوله مسلمانان سره ورونه دي، د ورورګلوۍ غوندې ژوند سره وکړئ، بهترین ژوند سره وکړئ. دا اوس تاسو نو اوس راغلي ما دا هلک ته د هغه ویل ما د کوچ ښار دی، هر قوم به وي، هره قبیله به وي، په کار دا دی چې هر مسلمان د مسلمان څخه ډېره ښه بیا پښتون د پښتون سره دومره وسیله وکړي په اوس وخت کې لکه خپل ورور چې د ورور سره څنګه کوي، چې دا حالات وګورئ. په دا حالات کې په کار دا دی د ورورګلوۍ ګزاره ده ستاسو د ټولې کور ودانو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا الله چې کومه درېمانو دا روغه جوړه کړې خدای ته په دنیا او په آخرت کې کامیاب کړي، یا الله خدای ته په دنیا او په آخرت کې یا الله بدله ورکړي، یا الله
خدای چا چې عفو ورته کړی وي دا کور والا یا الله دی په دنیا باندې کامیاب کړي الله خدای زموږ کوم مسلمانان مابینځ کې راغلي موږ په دنیا باندې کامیاب کړي الله خدای که هر ځای د مسلمان سره داسې جګړې خواشني خدای ته په خوشحالي بدل کړي الله خدای د تمامو مسلمانانو خواشني په خوشحالي بدل کړي الله خدای زموږ پر ملک یا زموږ په صوبه کې کومه توره شپه ده کې پر رونق بدل کړي الله خدای ستا د امتحان وساتي یا الله ستا حفاظت پر موږ حفاظت وکړي یا الله خدای ډېره توره شپه ده مسلمانان ډېر پریشانه دي یا الله ته امن راولي انصاف راولي عدل راولي یا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.